أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. سورة الأحزاب 54 نمبر آیات. بده 54 نمبر آیات کی مخکې چې کوم سبقونه ذکر شو د نبی علیہ السلام د احترام متعلق او د نبی علیہ السلام د بیبیانو متعلق هم هغه احکام طلب ته اشاره ده مخالفینو لپاره خبردار دي چې څو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه کې پټه کې نه ساتي اخکاره مخالفت کوي یا د نبی علیہ السلام بیبیانو سره پټ نه پرس کرکه ساتي دشمنی وسره کوي اخکاره مخالفت کوي په دې ټولو باندې الله خبر دی الله تعالی بوله سنگین سزا ورکړي الله تعالی د غریب نه بچ کې دی نشي نو الله تعالی و ان تبدو شیئا که تاسو ښکاره کوئ یو څیز لره د نبی علیہ السلام او د بیبیانو متعلق دشمنی ښکاره کوي او تخفوه یې پټه ساتئ فإن الله کان بكل شیء علیما یقینا الله تعالی په هر څه باندې خبر دی لا جناح علیهن فی آبائهن اس گناه نشته په دې زنانو باندې نبی علیہ السلام بیبیانو باندې فی آبائهن په باره د پلارانو د هغې کې مخکې د پردې حکم ذکر شو چې دا زنانه به چې چا سره خبرې هم کوي د بل چا سره ضرورت په بنیاد باندې نه پردې نه بس اخو خبرې کوي مخامخ خبرې به سره نه کوي د هغې ټول اصول ذکر شو اوس ځینې کسان داسې شته چې د دې حکم نه مستثنا دي علاوه دي که دا ورشي مخامخ سره خبرې کوي نو دوی لپاره جایز دي نو کوم کسان دپاره چې د پردې اخو خبرې کول واجب پې نه دي او مخامخ خبرې کول جایز دي هغه کسانو ذکر دی نو پاغی کی الله تعالی و الا جناح علیهن اس گناه نشته بدی بیانو باندې فی آبائهن په بار د پلارانو خپلو کې چې خپل پلارانو کوټ تراشي مخامخ سره خبرې کوي د پلار سره خبرې کول کې څه قباحت نشته دی جایز دی ولا ابنائهن او نظامن خپل یعنی زامنو سره مخامخ خبرې کول کې هم ګناه نشته خبرې وس جایز دی ولا اخوانهن او نرون خپل چې خپل ورونو سره کور کې دنه ډاری راشي پردې نه بغیر سره مخامخ خبرې کوي هم صحیح دي ولا ابناء اخوانهن او نه زامن د ورونو خپل چې دته وريرونه ویل کېږي وريرونو سره هم برای راست خبرې کول ترور د پاره جایز دي ټیک دي ولا ابناء اخواتهن او نه زامن د خویاندو خپل یعنی پاغه ګم ګنا نشته د خویاندو زامن چې کومي هغه خوري نه دا خوري نه راشي د خپل ترور سره خبرې کوي بدی کې څه قباحت نشته دی مخامخ خبرې ولا نسائهن او نور زنانا جزنانا راج زنانا سره خبرې کې بدی کوم څه خبره نشته دام جایز دی ولا ما ملکت ايمانهن او نه هغه سوچ مالک شوی دی خیلاس د زنانا او د دې زنانا غلامان دي غلامانو سره خبرې کې هم ټیک کولې شي وسره په دې ځکه کې تر ذکر نشو او دغه شان د کې د نکاح باس پکې رانغی او څه کسان پکې د صفات شو تفسیر روح المانی وایي چې اصل کې د دې حکمت دا دی چې دې ذکر کم کسان ذکر شو کم نمونه ذکر شو نو دینه مراد محرمات دي چې کم کسان محرم دي او د زنانو سره نکاح کول جایز نه دي هغه کسان راتلی شي دغه په مثال به تور یو څو کسان دي ذکر شو نو اوس کله دغه محرمو کې نور کسانی چې دغه ذکر کې نشته خو نکاح وسره زنانه جایز نه دي نو یا غرات لیشي باقي کې قباحت نشته نو بلې طریقه باندې بدی کوي تر شامل دي د تفسیر روح المانی ذکر کړي واتقین الله ويرګ د الله تعالی نه یعنی یره کوي د الله تعالی نه دي خبرو کې احتیاط کوي د پردې په مسایلو کې ان الله یقینا تعالی کان دی علی کل شیء شهید فحر سنانی گوا دې څنګه تفهیم القرآن ذکر کړی دی چې الله تعالی د نبی علیہ السلام بیبیانو ته حکم کړی او چې پردې نه بشاته خبرې کوي چې کوم محرم نه دي نکاح سره ممکن دی هغه سره هغه نه د پردې نه شاته خبرې کوي او ضرورت خبرې سره بیا هغه نه روسه په تاکیدی حکم کې الله تعالی بیا وایي چې وتقین الله د الله نه یره ساتي روسه بیا وایي وای دغه یو خاص مضمون ته اشاره ده چې کله پردې د مسایلو خیال ونه ساتل شي نو څومره لوی فتنې برابر سره کیږي او څومره درنې فتنې برابر سره کیږي او اسلامي امت پر څومره لوی مصیبتونو سره مخامخ کیږي
دشمنیان کرکی نفرتونه شکونه او ښکاره جرمونه او دغه شان دغه داغي وبال او ګناهونه د خپل ځای باندې براج خوري وې ردینه وې دا خبره معلومیږي چې پرده په اسلام کې یو بنیادی او ضروری حکم دی او د دې پر فرض عین حکم د سو قائل نه نو د اسلام کې داغي صحیح صفات کیږي نه وې ردی سره سره وې د هغه ملحدین جواب وې هم وشو چې کم خلک وې چې نه نارینه او زنانه چې کله مخلوق تعلیم مخلوق ژوند تیري مخلوق روزګار وای دا د اسلام روح دی د اسلام فلسفه ده بده معنی به دا خلک لګي سړل سپکی وای وای دا خلکو خلی باندې شولې دا خبرې نشته مرګ پرده یو تاکیدی حکم دی او چې کړه د نبی عليه السلام بیبيان چې دغه سره نکاح وسره نه کیږي او دغه شان د کی هغه عمرونه هم دغه شان د ډیر زیات شوی دي د دې ټولو عذرونو باوجود د اسلامي امت بزرونو کې داغوی محبت د چانه پټ نه دی لیکن دی به د پردې نه شاده خبرې کوي او مخامخ به خبرې نه کوي نو بیر دې زماني ایمانونه چې کم درشتمه صدې کې سره رواني د دې زماني ایمانونه بیا د نفسانی خواهشات او قصې او د خوراکونو مسلې چې د حلال او د حرام او دغه شان د کې د مشکوک او څومره سيزونه بده کې چې کم ملاويږي او دغه نورس د ایمانونو ادنا د ایمانونو کمزوري اخیرنۍ درجه د ایمانونو رسیدلې دي پیتنیخ بیخي واضح دي اچھا معلومه دي قصې داستانونه مشهور دي په دې زمانه کې به د پردې اهتمام څومره زیات ضروری او څومره وتا کیدی لہذا پرده یو حکم مستقل لی ابده کې دن بیا چلونه جوړول جیرا پرده رزله شي دی چې لړ صپای نو بیا وته ګوري څه پروا نه کوي یا دا د جدا پردې خزو د مخ خیان دی ویلې نو غینه بعد پرده نشته دی دا ټول څه چلونه دی اصل حکم دا دی چې بس پرده دی وشي ان الله یقینا تعالی کان دی علی کل شیء شهید په هر سمانی گواه هر سمانی الله تعالی حاضر ناظر دی کم کسان چې بده مسائل کو کوتاهی کوي الله تعالی یې الله تعالی ته خبر دی نو غیله بس سزا ورکي او کم کسان چې بده احکام باندې عمل کوي الله تعالی یې دغه پورا اجر بول ورکي د دې کسانو اجر ضایع کیږي نه ان الله وملائکته یقین الله تعالی او فرشتي دغه یصلون علی النبی درود لګي په نبی علیہ السلام باندې درود ستوي یصلی صلاه چې کله نسبت الله تعالی ته وشي چې الله تعالی په چا باندې درود لګي نو دغه دغه درود په معنا د رحمت او مهرباني سره چې الله تعالی خپل مهرباني رحمت په نبی علیہ السلام باندې مستقل را لګي او دا خبره بیخي واضح ده چې د نبی علیہ السلام درجات بلندېدل د نبی علیہ السلام عظمت او شان د خلکو بزرونو کې موجود کېدل بر په اسمان کې د نبی علیہ السلام قدر پس مګه باندې د نبی علیہ السلام قدر حیوانات به احترام کو دا ټول د الله تعالی تر نه په سره الله تعالی مقرر کړی و نو یقینا الله تعالی په نبی علیہ السلام باندې رحمت را لېږي فرشتي څنګه رحمت را لېږي فرشتي او د رحمت دعاګانې کوي چې الله پاک د نبی علیہ السلام شان نورم لوي او د نبی علیہ السلام درجه مرتبه نورم بلند کړي دا د فرشتو درود دی د دې دوه لپاره یو جامع لفظ کوم دی نو اعتنا بالشان یعنی عظمت الشان چې کوم دی د لپاره یو جامع لفظ دی چې الله تعالی د نبی علیہ السلام شان لوي کوي او فرشتي دغه شان لوي کوي د لپاره دعاګانې غواړي در درود خلاصه شو نو اصل کې د آیات خلاصه دا د نبی علیہ السلام دغه دوه حکم دوه خبرې ذکر کیږي یو امت د لپاره خطاب د نبی علیہ السلام باندې بدرود وایي درود په نبی علیہ السلام باندې ویل فرض عین دی او دویمه دا د نبی علیہ السلام شان بیانې د نبی علیہ السلام څومره شان پیغمبر دی کله د نبی علیہ السلام شان معلوم شي چې بر په اسمانونو کې د الله تعالی باندې زونه قدر دی د فرشتو باندې زونه قدر دی نو زمکه والا حکم شو تاسو په خپل معنی حمد نبی علیہ السلام ډیر قدر او عزت کوي ډیر لوی شان الله تعالی ور کړی دی دا غیر ذکر د نبی علیہ السلام شان دی په جان د نبی دا غیر نورسه اعتراضونه شکونه وسوسې د بخود باندې ختمي نو یقین الله تعالی رحمت لګي په رحمت لګي او فرشتي د الله تعالی هم رحمت لګي علی النبی په نبی علیہ السلام باندې یقین الله تعالی او فرشتي د الله تعالی یصلون علی النبی رحمت لګي په نبی علیہ السلام باندې یا ایها الذین آمنوا ای کسان تاسو ایمان راوړل صلوا علیه درود ولګي په نبی علیہ السلام باندې وسلموا او سلامتیا ولګي په هغه باندې تسلیما په سلامتیا لګلو سره نو امت د لپاره خطاب د تاسو نبی علیہ السلام باندې درود ولګي درود ویل چې کله د قران صریح حکم چې کله د استخکارا سقرینه او علامه موجود نه بل علامه شیره د دین د وجوب فرضیت مراد نشي نو بدغه څنګه چې کله مطلق ذکر شي نو ډایرکټ به فرضیت مراد کیږي د قران د آیاتونو
البته چې سبل دلیل پر راغی چې یاره دلته کې فرضیت نه دی نو بیا به دلیل ته کتلی کېږي. اوس دلته کې الله تعالی مطلق حکم ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام باندې درود ولېږئ، نو پته ولګي د نبی علیه السلام باندې درود ویل فرض عین شو. لیکن سوال به دی کې دا درود فرض عین کېدل ته بس 100 ځل به درود وی، یو ځل په عمر کې کنه به ځان له حالاتو کې کدا به سنچر کې دي کې راجح قول دا دی چې په ټول عمر کې یو ځل درود ویل فرض عین دی. چې پر هم درود په عمر کې نه دی ویل د فرض په خودون کې دی. څوک قائل نه دی نو مسلمان د اسلام نه بهر ځکه چې فرض قائل نه دی. بیا د دې نورسته چې کم دی نو په مانځه کې درود ویل یا د نبی علیه السلام نوم ذکر شي دا غینه سره درود ویل دا واجب دی، فرض عین نه دی، واجب دی. او دغه مسله تقریبا دا راجح قول دی. د ځینې علماء قول دا دی چې نه د دې نه فرضیت معلوم شو، فرضیت چې کم دی نو په عمر کې یو پر ویلې هم واجب شو چې د نبی علیه السلام نوم دی ورته هم وی به کو د نه وای نو فرض پاتې شو. او دغه شان د کې په مانځ کې وي هم فرض دی. لیکن دا مسله اتفاقی به دې طریقه معنی نه ده. در اکثر علماء قول ده مانځ کې چې کم فرایض دي نو پاره کې درود په فرایض کې شمار نه دی، په واجباتو کې شمار دی. پته لګي چې دغه مسله نه ده. مسله د سیده چې په عمر کې یو پر ویل فرض عین دی او په مانځ کې ویل او دغه شان د کې په نبی علیہ السلام د نوم د ذکر کېدو سره درود ویل دا واجب دی، فرض عین نه دی. واجب په فرض کې معمولی غونته فرق شته. یا ایها الذین آمنوا احق کسان تاسو ایمان راوړی دي صلوا علیه درود ولګي په نبی علیہ السلام باندې وسلموا تسلیمتیا ولګي تسلیما په سلامتیا لګلو سره. نو امت لپاره هم تعلیم شته چې کله اسمان کې دغه چند کې نظام دی الله به درود وایي نه پرشتي ولا دعاګانې غواړي. نو مسلمانانو تاسو به خامخا غواړي په تاسو کې ډېر احسانات دي. تاسو د کم زګین نه کم جهالت نه کم رڼا تراويستلې څومره احسانات به تاسو باندې تاسو وایي خامخا وایي. ان الذين يقين حاغسان يؤذون الله ورسوله چې تکلیف ورکی الله او د هغه رسول ته. الله رسول تکلیف نشي ورکولای، خو اصل کې نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکول دا د سیدی چې الله تعالی ګویا د مال تکلیف راکول. د دین د نبی علیہ السلام د شان او مرتبه ته اشاره ده چې د نبی علیہ السلام شان د الله تعالی په نسبت باندې دومره لوی دی چې بس څوک نبی علیہ السلام سره بد کوي دسی وایي چې د الله سره بد وکړو داسې وکړه. نو یقینا هغه کسان چې تکلیف ورکي الله او د هغه رسول ته لعنهم الله لعنت لګي بدی منی الله تعالی په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې. لعنت څه ته ویل کېږي؟ لعنت تفسیر بیزاوی وایي التبعید عن الرحمه و اذا رحمت د لري وتل چې کوم دی لري وستل دا لعنت. او د ذکر د رحمت نه لري وزنه دوه سيزونه د سید جدا لازم ملزوم دي. که په رحمت کې وین د غضب نه بلري او که په غضب کې پریوتی د رحمت نه بلري شي. یعنی د سینې چې تمنه په رحمت کې او نه په غضب کې پیس کې نه یو دریم اپشن دا پکې نشته. نو الله تعالی لعنت کړی دی په دوی باندې، یعنی د رحمت نه لري ستري دي. چې کوم کسان نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکوي دا کسان الله تعالی د خپل رحمت نه لري ستري دي. چرته لري دي؟ الله تعالی په غضب کې پریوتی دي په دنیا کې هم والآخرت په آخرت کې هم. واعد لهم او تیار کړی دي لپاره عذاب مهین عذاب سپکون کې. د عذاب الله ورکړي ټول مخلوق به ویني، ټول مخلوق مخکې به ذلیل شي.